حدیث مبارک کی راضی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائی نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البقرة عن 7 والبدنة عن 7 د غټ اختر په دغه درې ورځو کې وی مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای قربانی کوله نو په یو غوا کې اوه کسان مونږ شریکان شو او په یو اوخه کې هم اوه کسان شریکان شو د دې حدیث پرانا کې فقهاو لیکلي دي چې په غټو سارغو کې مثلا غوا شوا یا دا کشان میخه شوا اوخه مذکر مؤنث بدی کې د اوو کسانو پر شرکت جایز ده په حدیث مبارک کې راغلی چې صحابه د نبی علیہ السلام سره یو ځای قربانی کړي دا او په اوخه کې او په غوا کې اوو کسان اوو صحابه شریک شوي نو د دې حدیث پرانا کې معلومه ده شو چې په یو غټ ساروي کې اوو کسانو شرکت جایز ده نو چونکه حدیث مبارک کې وو تذکرہ رااله د وو نه اضافه جایز نه ده اته کسان یا نه کسان پساروي کې شرکت غواړي دا جایز نه ده د بل جانب ته چې غور وکړي چې اوو کسانو شرکت جایز ده نو د اوو نه د کم هم شرکت جایز ده په یو ساروي کې شپږ کسان شریک شو 15 شریک شو سلو درې دوا دا جایز ده بل طرف ته شو ګورو چې دا واړه ساروي کم دی واړه حیوانات چیلې شوا غړي بيزي وغیرہ نو دې متعلق حدیث مبارک کې تعداد نقل نه دی نو دا په خپل اصل باندې باقی پاتې نو یو چیلې کې یا یو غړي کې شرکت جایز نه دی د یو کس د طرف نه به یو چیلې یا یو غړ ذبح کیږي اوس کو دوه کسان راپاسې چې موږ با شریک شو او یو خغړ به واخلو او شریکه باندې دا جایز نه دی دو کسان شریک شو چې یو خچې له بواخلو نو بدغه سيزونو کې شرکت جایز نه د شرکت د لپاره عمومي دو قوانین دي دو اصول دي اولنې اصل او قانون دا دی چې کله 100 کسان شریکان کیږي په